دلته ګیله به څوک د چا نه وکړي، دلته ګیله به څوک د چا نه وکړي، د پیسې سل به ګواهان پیدا شي، د پیسې سل به ګواهان پیدا شي، خلکو د خلکو نه سرونه پرې کړه، مونږ ته په کور کې مخبران پیدا شي. که هر څومره د فرعون سره لښکر شته، که هر څومره د فرعون سره لښکر شته، د موسی سره طاقت د پاک اکبر شته. غرور وکړو عزازیل ځانې تباه کړو، غرور وکړو عزازیل ځانې تباه کړو، دا رښتیا دي چې د سر د پاسه سر شته. مننه. زه د خواږو ترخو حالاتو نه تېروتی سړی، زه د خواږو ترخو حالاتو نه تېروتی سړی، ما ته د خلک نه ښیي زندگی چلونه، ما ته د خلک نه ښیي د زندگی چلونه، او په خوله را سره خاندي خو نیتونه یې سم نه دي، په خوله را سره خاندي خو نیتونه یې سم نه دي. دا ځکه مې د بعضو خلکو نه زړه تور دی. هره سخته تېره کړې په بدله خاوره، مونږ هره سخته تېره کړې په بدله خاوره، اختیار مو نشته د ملګرو په دې خپله خاوره. نن په دې خاوره مې د خاورې سترګې نه خوږېږي، نن په دې خاوره مې د خاورې سترګې نه خوږېږي، هغه وخت نه دی چې به مونږ ورته ویله خاوره، او یا هغه خاوره چې ظلمو پرې سوګندونه کول، یا هغه خاوره چې ظلمو پرې سوګندونه کول، په لوپټو پورې چې پیغلو به تړله خاوره. او بعضې د خاورې کې چې خاورې شو نو وځلیدو، بعضې د خاوره کې چې خاورې شو نو وځلیدو، بعضې هم شته، بعضې هم شته داسې په خپله یې شرموله خاوره، او هغه د خاورو خټو کور هغه کوڅې د وطن، هغه د خاورو خټو کور هغه کوڅې د وطن، څومره په مینه په مو یو بل به شیندله خاوره، او خود به مو زړونه دردېدل چې مې په سترګو لیدل، خود به مو زړونه دردېدل چې مو په سترګو لیدل، چې مې د ګران وطن ارزی کې خرڅېدله خاوره. آخري مقطع ده. جانان د خپلې خاورې خپل اختیار په غم کې ورک شو، جانان د خپلې خاورې خپل اختیار په غم کې ورک شو، خو په زرین ننګیالې هم نه شوم او مې نه کړل مغرورانو ته عذرونه، او نوې روح مې په پښتو ژبه پیدا کړه، نوې روح مې په پښتو ژبه پیدا کړم، په لفظونو کې مې اونغښتل غرونه. عوامی نیشنل پارټۍ د وارډ صدر نصرالله خان صاحب، د ډسټرکټ کیماڑی صدر علي کاکڑ صاحب، راناگل فریدی صاحب، حسین پراچا صاحب، ډاکټر صاحب، زرین ننګیال صاحب، نور الله اچکزی صاحب، او د عوامی نیشنل پارټۍ ډیرو درانو خواږو او غیرتمندو ملګرو. اسې خو ډاکټر صاحب خپل مختصر تقریر په تفصیل سره وکړلو، ما خیال لري چې خبرې باندې به تاسو پوره پوه شوي یې، او یو دوه خبرې به زه هم د کوم کرنټ افیرز چې دي په هغې حوالې به یې وکړم. اولی خان به یوه خبره کوله چې نن دی که سبا دی د مال د زرغون شاه دی، نو هغه شانتې په مستقبل قریب کې نن دی او که سبا دی دلته په دې سند کې هم بلدیاتي الیکشن را روان دی. تاسو په پښتونخوا کې وکتل چې نن پولینګ ډے والته کې د پولینګ ډے نه اول لکه یو خبره کېږي ټرمینالوجي استعمالیږي پری پول ریګینګ، هغه پری پول ریګینګ هم دنیا ته ښکاره شو چې د پولینګ ډے نه اول په پولینګ سټیشن کې هغه عمله لګیا وه، هغوی ټپې لګولې، نو هغه اوم نیوله شول، ګرفتار هم شول. او زه به سیکریټري صاحب ته وایم چې په آخر کې یو قرارداد پیش کړي چې په ډی ای خان کې چې عمر خطاب
شرانی ایڈوکیٹ کومه دردناکه افسوسناکه واقعه شوې ده، موږ د هغې شدید غندنه کوو په سختو الفاظو کې او د غمجنې کورنۍ سره د خپلې غمازۍ اظهار کوو او د شیرشاه د واقعې هم غندنه کوو او د دواړو واقعاتو د شفاف تحقیقاتو مطالبه هم کوو او سیکریٹری سے با انشاءاللہ په آخر کې دا قرارداد هم وړاندې کیږي هاوس ته. ملګرو بلدیاتي الیکشن که مونږ په دې یوه خبره نظر واچو چې دلته په د سند کې چې کوم صورتحال جوړ دی، پیپل پارټي بشمول د نورو جماعتونو یوه خبره کوله چې په مرکز کې پی ټی آی حکومت په ډېر نامناسب انداز کې لیجسلیشن شروع کړی دی، قانون سازی شروع کړی ده، ډېر په غیر جمهوری انداز اخته دي، نامناسب انداز دی. خو ایگزیکټلی هغه شان عمل دلته په د سند کې کوم بلدیاتی ترمیمی بل چې پیش کړلی شو هم هغه رویه دلته کې د پیپل پارټۍ وه. پیپل پارټۍ د بلدیاتو نه ایجوکیشن واخیستو، هیلث یې ورنه واخیستو، ډي ایم سی ډسټرکټ میونسپل کارپوریشن خاتمه هم په هغې کې شامله وه، حتی چې د مړو د ژوندو پیدایش و اموات سرټیفیکیټس ایشو کولو اختیار هم هغه د بلدیاتو نه واخیستو. بیا وروستو بیا څه ترمیم ته راضا شول. مقصد د خبرې دا دی چې کوم څیز هغه غندنه کوي چې هلته کې نامناسب انداز دی، هم هغه عمل هغې دلته شروع کړی دی. د دې نه که لږ په بیک ګراونډ کې نور مونږ لاړ شو، څه وخت چې دلته کې د ایم کیو ایم حکومت و، هغوی د انټي انکروچمنټ کمپین په نوم باندې د پښتانو آبادیو سره څه سلوک کولو چا نه هم پټ نه دی، د هغې ډیمالش کولو کوششونه یې کول. اوس په یو لحاظ مونږ ویلی شو چې مونږ ته پکار ده چې په دې متنازع بل باندې په یو لحاظ د پیپل پارټۍ شکریه ادا کړو چې ایم کې مې دې ته راوستو چې هغه در په در ګرځېږي او نوره پارټیو ته وایي چې او کراچۍ د ټولو مشترکه ده. اول به یې وي چې کراچۍ صرف زمونږ ده، نو پیپل پارټۍ کم از کم دا کار وکړو چې ایم کې مې دې ته راوستو چې هغه در په در ګرځېږي او زه به دا وایم چې لکه څنګه هغه پیشو سره خپل بچي روان کړي، یو در نه بل تر ته وایي په اومو درونو ګرځېږي. نو ایم کې ایم هم په یو لحاظ دې ته راوستلو چې هغې رویه یې کافي په دې دا به وایي چې په دې نیګیټیو امنډمنټس باندې د هغې رویه یې پازیټیو راوستله د ایم کې ایم. او بل حال دا دی چې په دې ملک کې که موږ په مرکزي سطح باندې وګورو او دلته په دې سند کې وګورو چې د حکومتونه څه کوي، نو ما د په دې صوابۍ کې یو سالار کاکاو هغه به کسبي کوله، نو هغه سره یوه خره وه، نو څه وخت به یې چې کار وکړلو هغه غوښه به یې ټوله خرڅه کړله، بیا به یې په هغې باندې سرمن اثر او لرې نور څیزونه په یو بوجۍ کې بند کړل، دا به یې پرې وتړل، نو خره به روانه شوله. سالار کاکا به خپله روټۍ وخوړله په ارام، وروسته چې به ورتلو هغه به هلته د بوټي لاندې ولاړه وه. نو چا ورته ووایي چې که دا اکسیډنټ چېرته وشي او یا وغورځېږي دا بوری ورنه، سالار کاکا ورته وایي چې دا پاکستان هم په توکل چلېږي، زما خره هم دغسې په توکل روانه ده. نو مرکزي حکومت هلته د سالار کاکا خره په مرکز کې دې جوړه ده او د صوبایي حکومت نه دلته په دې سند کې د سالار کاکا خره جوړه ده، نور د دوی هېڅ کردار نه دی پاتې شوی. ما چې کومه خبره کوله چې امنډمنټس یې کړي دي، داسې کړي دي چې کانسټیټیوشن دا خبره کوي چې ایچ پروونس شیل ډیوالو political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representatives of the local government. نو هغه وایي چې تاسو devolution of power وکړئ، political power devolve کړئ لاندې سطح ته، بلدیاتي منتخب نمایندګانو ته administrative powers ورله ورکړئ او financial power ورله ورکړئ، نو دوی ورنه اخلي. نو دا ډیولوشن اف پاور خو نه وشو، بلکې دا سنیچنګ اف پاور وشو، اختیارات اخیستل وشول دا بلدیاتي منتخب نمایندګانو نه. او بل ځای کې کانسټیټیوشن دا خبره کوي چې یو ګورنمنټ چې کوم دی دا هغه ډیفاین کوي چې هغه
مرکزی، صوبائی او بلدیتی یا مقامی حکومت. نو چې څه وخت مقامی حکومت کمزوری کوي نو دا هم د کانسټیټیوشن وایلیشن دی. او په بل ځای کې دا خبره کیږي په آئین کې چې تاسو داسې قانون سازی مه کوئ چې هغه د فنډامنټل رایټس سره متصادم وي، د بنیادی حقوقو سره متصادم وي. نو آئین چې کوم حق ورکړی دی دا په فنډامنټل رایټس کې راځي، هغه بیا د چانه اخیستل چې کوم دی یا د هغې سره متصادم قانون سازی چې کومه ده دا غیر آئینی عمل دی، غیر قانونی عمل دی، ناروا عمل دی. آئین د دې چیز قطعا اجازت نه ورکوي. نو ملګرو پکار دا ده چې مونږ هلته کوم صورتحال وکتلو چې هغه د اول نه لګیا دي هلته ټپې لګوي. اما خیال دا دی چې دغه صورتحال به د ملک په د نورو حصو کې هم رواني. پکار ده چې مونږ بیدار شو او د بلدیاتي الیکشن دپاره خپل تیاری په ښه انداز وکړو. ولې چې پښتو کې وایي چې په لګېدلي جنګ کې آسونه نه څربېږي. نو زه خپلې خبرې د پښتو په دې شعر ختموم چې څوک په لاره کې ازغي کری نیکنام شي، څوک تابیا د سرو ګلونو کې بدنام شي. د ولی صدا بهار خود سره فکر سپرلی نه دی چې د شپو ورځو غلام شي. ډېره مننه. جناب حمیدالله خان ایډوکیټ صاحب د خبرونو وروسته زه ضلع کیماڑی جنرل سیکریٹری خالد خان په مسله په دغه شعر باندې دعوت ورکوم. وی خدای له مندر ته ځي عکسونه د کعبې خرڅوي، خدای له مندر ته ځي عکسونه د کعبې خرڅوي، په دغه ښار کې یو هندو دی مصالح خرڅوي، چې د وطن په جوړېدو کې لاسونه بایلل هغه مزدور وز دغه چوک کې غبارې خرڅوي. جناب پښتون معاشي قتل کوي. د مثال پیارسي چې نه میلاوي نو نوکریم نه میلاویږي په سم کې. دویم تعلیمي قتل مې کوي چې زما بچی د لسم نه مخکې تعلیم نشي برقرار ساتلی، مخ په وړاندې نشي تللی. دا مې بل قتل کوي. دا کم ورونه چې نن هم په پښتانه یعنې پښتانه شکر دی الحمدلله د هر یو میدان چې دی نه هر اول دسته ده. که پاکستان پیپل پارټي وګورئ ټول ډېر زیات پکې پښتانه ناست دي. د دغه خلکو سره هم دا مسله راپېښه ده او دا مسله موږ راچوته کړې ده. زموږ عوامی نیشنل پارټۍ زموږ صوبایي صدر شاه سید په هغې باندې خبرې کړې دي. نو دا یو کار یې وکړ چې لکه د کالجونو نه د پی آر سی د مثال هغه شرط ختم کړو، وختي طور هغې وختي طور دی وایي چې موږ دا شرط ختم کړو. څه کالجونو کې داخلي میلاویږي، خو دا سټوډنټ چې دی دی به که امتحان ته نشي کېناستی انرولمنټ به نه ورکوي نو خو بیا نه دی ختم کړی. یو طرف ته دی وایي چې موږ دا ختم کړو کالج کې ولا داخله ورکړي چې لکه دا خبره دباو شي، خو انرولمنټ نه کېږي دی امتحان کې نشي کېناستی. نو چې امتحان کې نشي کېناستی نو د هغې داخلې نه څه پیدا شوه. نو دا د پاکستان پیپل پارټۍ زمونږ د پښتنو سره معاشي قتل رالم کوي، تعلیمي قتل رالم کوي او دلته کې په موږ پسې لګېدلي دي زمونږ پښتانه وروڼه چې دي هغه بیا هم پیپل پارټۍ ته روان دي. موږ عوامي نیشنل پارټي و چاله څه ورکولی نه شو. دا کم خلک چې پیپل پارټۍ یا نور پارټو ته ځي هغه څوک ځي؟ کم خلک چې لالچیان دي. پنکار ویل چې ښه پنکار یم خو ستار مې نشته، او ستار ویل چې ښه ستار یم خو پنکار مې نشته. ما یو زلمي نه تپوس وکړو چې ته بیکار ولې؟ هغه د کار سړی یم خو بس کار مې نشته. پیغلې زما د سوال باره کې راکو جواب چې ډېر څه کولی شم وطن ته خو اختیار مې نشته. ډېر څه کولی شم وطن ته خو اختیار مې نشته. ما د وطن نه تپوس وکړو چې ته خوار ولې؟
هغه ویل زه خوار نیم خو غمخوار مې نشته، زه خوار نیم خو غمخوار مې نشته. ما لیوني نه تپوس وکړو ته به روغ شې که نه؟ هغه ویل که دا حالات وي نو اعتبار مې نشته. عجیبه خبره ده. موږ راغلي یو نن دې ځای له زما په خیال سره چې ما په سند کې ډېر وخت سیاست کړی. په سن 77 کې زه په اول ځل جیل ته تلم د بټو دور. د هغې نه بعد مونږ په دې خارزار میدان کې ګرځو، خو دومره کمزوری میټینګ ما چېرته په محمدی کالونی کې نه دی کتلی چې دا نن کم ته مونږ ولاړ یو. ځکه چې زما خپل آئین دا وایي چې 50 ممبرشپه چې په کمې علاقه کې 50 ممبران نو په هغې کې واډ جوړېدی شي. نو زما په خیال سره چې ستاسو ممبرشپ خو به ډېر زیات وي، صرف 50 خو به نه، 200 به وي، 300 به وي، 400 به وي. نن چې موږ دې میټینګ ته ګورو نو په دې میټینګ کې زما په نظر سره هغه دغه هم پوره نه دی، کورم چې کم باندې واډ جوړېږي. نو دا زما دپاره کم از کم یو افسوسناکه خبره ده. په ړومبي ځل وجه څه ده؟ څه چل دی؟ مونږ بس دا ګڼلي دي چې بس پارټي جوړه شوه، زه صدر شوم. په الیکشن په دوران کې چې په پارټۍ کې الیکشن وي نو د یو بل سرونه ماتو، خو چې الیکشن وشي بس د هغې نه بعد موږ وایو د باچا خان نظریه سر ته ورسېده که خیري به زه څه درم. نو باچا خان دا پارټي خو دې له نه وه جوړ کړې، دا تنظیم هم دې له نه وه جوړ کړی چې زه دې پکې صدر شم. دا تنظیم خو د دې دپاره دی چې کار اسان شي، چې کوم کار کول غواړي چې هغه کار اسان شي. ځکه چې یو سړی خو هېڅ هم نشي کولی، خو تنظیم کې دا چې څومره عهدیداران دي نو دا هغه کار اسانوي. د دې دپاره تنظیم جوړېږي. بیا د تنظیم 3 سټیپه دي زموږ په آئین کې. یو دی کونسل، بل دی مجلس عامله او بل دی کابینه. اوس که د دې درې واړه پراپر فنکشن کوي خپل، زما په خیال سره چې پارټۍ چرته هم نشي کمزوری کېدی. بیا به دا حل نه وي. کونسل څه شی دی؟ زه په کال کې د مرکزی کونسل میټینګ کوم، په کال کې د صوبایي کونسل میټینګ کوم، نو په کال کې ماته د ضلعي د کونسل میټینګ هم پکار دی که نه؟ او بیا په کال کې ماته د وارډ د کونسل میټینګ هم پکار دی. اوس ډېر خلک به سوچ کوي چې وارډ کې کونسل چېرته وي؟ کونسل هغې ته وایي چې کم خلک تا الیکټ کړي، چا ته جوړ کړی، ضلع چا جوړه کړې ده هغه د هغې کونسل دی، صوبه چا جوړه کړې ده هغه د هغې کونسل دی، او وارډ عهدیداران چا منتخب کړي دي هغه د هغې کونسل دی. که ته په 6 میاشتو کې یو ځل همدغه خپل ممبرشپ له خط جاري کې ورویلېږي چې یاره نن زمونږ غونډه ده، دا صرف د دې دپاره خو نه و چې تا به 4 کالو دپاره دوی منتخب کړي او د هغې نه بعد به ته 4 کاله بعد بیا تپوس کوې. هغه نه خو به میر شوي چې زه د چا ممبر وم. همداسې ده که بل شان ده. او که چېرې ته یاد ساتې نو کېدی شي چې هغه د ځان سره 2 کسان نور هم راولي خپل میټینګ ته، چې 2 کسان نور هم راولي چې ستا 400 ممبرشپ یا 800 کسان به دې جوړېږي به که ته نه به جوړېږي. او تاوان هم به کوه، چای پې اوسکه، اوبه پې اوسکه، خو صرف هغوی له عزت ورکړه، رسپیکټ ورکړه چې هغوی ته دا اندازه وي چې یاره مونږ یې یاد و مونږ یې هېر نه یو. نو هلته به دا پارټي فعاله پاتې کېږي. او که نه دغسې سرډوبه چلېږي چې څه چل د الیکشن وشو بس زه د کابینې صدر شوم، زه سیکریټري شوم، زه پلانی شوم، بس دا به په خپل ځای ناست دي او 4 کاله بعد به بیا د خپل ممبرشپ تپوس کوو. نو هغه ممبرشپ خو به زما تی تربیت تېر شي، هغه ممبرشپ خو با خوا دې خوا لاړ شي زما نه. بیا به زه څه کوم؟ بیا به 4 کاله بعد نوي ممبران ځان له ګورم. خو که دغه مې برقرار ساتلي
نو کېدای شي چې زما دا ممبرشپ 800 ته ورسي 1000 ته ورسي 2000 ته ورسي. په دې طریقه به پارټي مخکې فعالیت کوي او مخکې به بړاویږي. که داسې نه وي نو بیا به همدغه حال چې دا کم نن موږ دلته ناست یو په کوم انداز باندې موږ یو. زما دا خبرې لږې ترخی خو د عہدیداران دې خفه کېږي نه، ځکه چې دا د اصلاح دپاره د اصلاح دپاره کوم چې مقصد دا دی موږ په دې خبره پوه شو چې زما دا ذموارو کې دا مې یوه ذمواري ده چې زه د خپل ممبر سره کم از کم په رابطې کې یم. که په میاشتې کې نیم نو چې کم از کم په 6 میاشتو کې ورسره یو ځل په رابطې کې شم چې زما د هغه سره یو تعلق او کنټینیوشن برقرار پاتې شي. که داسې نه وي نو خو بیا خو مقصد دا دی چې خبره ختمېږي که نه. او مغه ته خبره ځي اوس ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړې زه منم چې د باچا خان ملګري د باچا خان ملګرو ډېرې خوارې کړي دي او ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي. خو که زه صرف د هغه په اډو کو سیاست کوم نو هغه سیاست نه کېږي. هغه رحمان بابا وایي چې کومه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي کومه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک به څه کوي ښایسته مورونیا د هغې خپل ښایست پکار دی. باچا خان بابا خو خپل ژوند تېر کړی دی او ښه پنډری تېر کړی دی او ښه ګټ کرې تېر کړی دی او ولی خان هم دغسې پسې تېر کړو او نور هم دا مشران لګیا دي. خو آیا موږ کې هغه ګټ شته؟ موږ په خپل ځان کې هغه کوالټي وینو چې کومه د باچا خان کوالټي وه کومه د باچا 15% که په ځان کې را پیدا کړو نو زما په خیال سره چې دا صورتحال بني لکه نن زموږ کوم صورتحال دی چې 15% د هغه خوبې موږ په ځان کې را پیدا کړو. 100% خو کېدی نه شي. زه نشم کېدی چې زمانه مې په دې پارټۍ کې تېره کړه او مقصد دا دی د هغه خبره چې خپله ځواني مې پکې خاورې کړه. اوس د ډاکټر صاحب خبره تاسو واورېده چې زمانه مشر دی خو دی ګیره غړوي. نو خبره داسې ده چې حقیقت دا دی چې زه اوس کمزوری شوی یم. زه په ځان پوهېږم چې زه کمزوری یم. هغه منډه نشته چې کومه منډه به ما مخکې والی شوه. اوس زه ولې دا منډې وام څه چل دی؟ ذاتي څه عرض لرم. موږ د ملګري چې کومه خبره وکړه چې د پیپلز پارټۍ له د نورو پارټیو له چې دا کوم خلک روان دي نو لالچي خود غرضه خو انسان بنیادي طور باندې دی دې کې هېڅ شک نشته لیکن هغه ذاتي عرض لري. د قوم په عرض نه دی روان چې د قوم په عرض باندې چې کوم سړی د قوم عرض ګوري نو بیا به خپل قوم ته ګوري چې زما د قوم سره نن څه صورتحال دی او چا وکړ. آیا زما د قوم چې نن کم حالات دي په دې 40 کالو کې خو هرې پارټۍ زما سره دا کار کړی دی که نه؟ دا خو نه دی چې نن د عمران خان په دور کې زما سره کېږي. طالبان چا جوړ کړي؟ طالبان افغانستان ته چا لېږلي دي؟ موږ پې چا ووجلو؟ دا ټولې پارټۍ زما په خیال سره چې په هغې کې شریکې دي. یوه پارټي په دې پاکستان کې زه داسې نه وینم تر مولانا فضل الرحمن پورې چې هغوی زما سره په دې ظلم کې شریک نه وي پاتې شوي. زه کافر نه یم بللی او زه پې وجلی نه یم. داسې پارټي په دې پاکستان کې بله نشته. یوه پارټي هم نشته چې هغه دا مونږ ومنو چې واقعي دې پارټۍ په پښتون رحم کړی دی. په پښتون هېچا رحم نه دی کړی. مونږ پښتانه په خپله په ځان نه کوو نو د بل چا څه کار دی چې به په مونږ رحم کوي؟ بل چا څه کار دی چې به په مونږ رحم کوي؟ ته زه الله تعالی په قسمت باندې مولا صاحب وایي دا هر څه په قسمت کې دي د قسمت خبره به د سره وکړم. الله تعالی زه په قسمت باندې پښتون پیدا کړی دې کې زما خپل څه کمال نشته چې کنې زه پښتون مې ځان پیدا کول غوښتو زه پښتون پیدا شو خدای پاک زه پښتون پیدا کړم او د پښتون قوم یو فرد جوړ شو. اوس دې پښتون قوم ته خدای پاک خپله خاوره ورکړې که نه ده ورکړې؟ او د ولي خان خبره هغه مونږ ته یو ځای کې خبره کوله هغه وایي چې خدای پاک دومره لویه ځمکه درکړې ده د درې عامو نه راواخله تر بولانه پورې او د بولان نه تر چتراله پورې او چې ښه مسلمانان شئ او ځمکه هم داسې نه ده درکړې چې په دې ځمکه کې
کمې میوو ذکر په جنت کې دی چې دا میوې به په جنت کې ملاویږي هغه ټولې میوې ستا په دې خاوره کې پیدا کېږي اوبه یې داسې دي ځنګلات دي زمرود دي قانون دي یو معدنیات داسې نشته چې د هغې په قرآن کې ذکر وي هغه ستا په علاقه کې نه وي په دغې خاوره کې دي چې کومه خاوره خدای پاک تعالی درکړې ده په قسمت یې درکړې ده اوس دایم ورسره گپ ولګو چې که ښه مسلمانان شئ او څلور ښځې وکئ ځکه چې د مولیانو زیات اسلام په دغې دی چې سړی ښه مسلمان دی چې څلور ښځې وکړي نو چې ښه مسلمانان شئ او څلور ښځې وکئ او همدغسې ملا وتړئ بچو له لکه دا څنګه مو چې ورته تړلې ده بچي پیدا کوئ نو 500 کاله په تاسو باندې دا خاوره نه تنګېږي د هغې باوجود زه در بدر خاورې ته نن په دې ګلو کې زه چې د ګلو کې را روان وم په ایماندارۍ چې ما هغه ته ویې علي ته چې دا ګاډي مو هلته ولې نه ودرول په روډ کې پیدل په راغلي وو ځکه چې د دې نه به اوس واپس هم زه وځم نو خدای خبر شي چې په کومې ګلې لاړم ما ته خو بیا پته نه لګي په داسې علاقو کې مونږ نن دیری یو د څه د وجې نه زما په خپله خاوره خدای پاک زما رزق نو پیدا کړی خدای پاک په قرآن کې واضح الفاظو کې وایي چې ما ستا رزق په ځمکه او په اسمانونو کې خور کړی خو چې کومه خاوره یې ما ته راکړې په هغې کې خور کړی که نه او ما نن هغه پرېښې ده او زه ترې راغلی یم دلته وجه څه ده څه چل دی باچا خان چې ټول عمر وال خوړلي صرف په دغې خبرې خوړلي چې هغه دا وی چې زما خاوره او خپل اختیار نه منم د بل اختیار که چېرې نن زما په هغه خپلې خاورې اختیار پیدا شي نن نو دا وکیل صاحب ناست دی د علي کپړه خلک په دې خبرو پوهېږي چې نن زه 6,000 میګا واټه بجلي پیدا کوم 6,000 میګا واټه هغه چې کوم جوړېږي به جوړېږي چې کومه پیدا کوم 6,000 میګا واټه او زما د ټولې صوبې خرچ 800 میګا واټه نه ده 800 زمانه دا مرکز دا ظالمان زمانه په 1 روپۍ په 30 پیسې یونټ اخلي او ما باندې واپس په څو خرڅوي په 1500 په 1500 روپۍ یونټ په ما خرڅوي بجلی زما زی جوړوم زما په خوره جوړیږي که صرف دا یو بجلی پښتون خپل کړه کنه دا یو بجلی دا زما ده او یو اعلان وکړ چې زبا صنعتکار الله او سرمایدار الله په 3 روپۍ یونټ بجلی ورکوم ځکه چې دغه زمانه اوس په 1 روپۍ اخلي کنه په 3 روپۍ یونټ به بجلی ورکوم نو د جرمني او د جاپان د نن چې چین دا کارخانه ټولې د بهر دي د یورپ کارخانه ولاړې په چین کې لګېدلې ځکه چې هلته مزدور آسان ملوي هلته بجلی ارزانه ده نو هغه کم گاڑی باندې چې په لندن کې او په جاپان کې جوړیږي په هغې 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپۍ خرچ راځي هلته هغه په 3 لک او په 4 لک کې جوړیږي نو دا ټول سرمایهدار به د بین الاقوامي دنیا نه را روانېږي او ستا په خاوره به کارخانې لګوي ته به بیا دې ته نه مجبوره کېږي چې دلته څه دي او څه نه دي په سند کې ما ته نوکري میلاویږي او که نه میلاویږي زه د بدې ورځې راغلی یم سند ته که نه د ښې ورځې خو نه یم راغلی سند ته که د ښې ورځې راغلی یم په شته وسایلو کې په شته شتمنو کې باچا خان خو چېرته دا نه دي ویلي چې په پنجاب کې څه پیدا کېږي موږ له راکوي هغه وایي چې په پنجاب کې څه پیدا کېږي خدای دې د پنجابي د بچي نصیب کړي په سند کې چې څه پیدا کېږي خدای دې د سندي د بچي نصیب کړي په بلوچستان کې چې څه پیدا کېږي خدای دې د بلوچ د بچي نصیب کړي خدا زما په خاوره چې څه پیدا کېږي نو په دې خو زما د بچي حق دی که نه د بل چا حق خو پې نه جوړېږي چې د بل چا حق پې جوړېږي نو که په دې ما په دې خاوره باندې چې څه پیدا کېږي او د دغې اختیار صرف ما واغسته نو زه تاسو ته دا یقیني وایم عرب ډېر خلک به دلته داسې ناست دي چې د هغوی بچي وروڼه عزیزان به په عربو کې مزدوري کوي ولې عربو کې څه چل دی عربو کې صرف تیل پیدا کېږي صرف تیل زما په خاوره خو تیل هم پیدا کېږي دواړه پیدا کېږي ګیس پې پیدا کېږي زما سره دواړه پیدا کېږي زه بیا هم دربدر یم
او داغه سره ایڈوکیٹ صاحب د مرکزی کونسل ممبر نور الله چکزی صاحب زرین ننگیال صاحب خالد خان صاحب پینډال کې ناس د عوامی نیشنل پارټي کارکونانو بزرګانو السلام علیکم. خبره وتا سره ټول وشولې زه به دې د پاس ما تر خبره وکړې ډاکټر صاحب خبره وکړې او ټول ملګر د محمدی ایڈوکیٹ صاحب په دې په پاس زه خبره وکړې شاګرد نه بلکې د المسوب ځای مې سي د مولانا فضل الله امام ډاکټر صاحب په ځای او د مشر د بچو په ځای مې دې ز شاګرد پاتې شوم دې مې خبره خو ډېر دغه دي اوس د مشري مونږ ته ولا شوی او خامخا د درې خبر به ما دې ګوډه سره وکم شکم خبره تاسو سره وشولې او را روان شکم مونږ په کم دغه روان په کم مشکلاتو کې روان یو زه ګورم په دې ضلع کې شکم زموږ پوزیشن دی کم زموږ حالات نو په تیر شوی الیکشن کې هم مونږ د بلدیاتو کې را دښیو او د پیپلز پارټي بو چې مونږ یې ګټو کنه دغه به کولې کنه دماغي به کولې مشرالته ورته ودرې د زبه سلطان آباد کې ودرېدم مونږ الله ساته کا ورته ودرې د پیپلز پارټي په کیماڑی کې شپږاته سیټه ګټلې هنور نه دي ګټلې په پوره بلکې ضلع ویشتو پوره ضلع ویشت کې شپږاته سیټونه ګټلې زیات نه دي ګټلې اوس بیا په دې چکرو کې پرته د زبه د ټوله ضلع ګټم د ټوله کراچي په ګټم نه څنګه شه متحده په کومه طریقه روانه قبضه کوي دی په طریقه وسره روان دي په دې کراچي هم قبضه کوي فریدی دنه په شکارپور کې سړی برتی کې دلته راولي او په ترانسفرل ته ویل اسټابلیشمنت د دې په لاس کې د ډي آی جی اسټابلیشمنت د دې ارث اسټابلیشمنت د دې په لاس کې دلته خلک راوړي د کراچي په قبضه کوي نو د دې لپاره کوم یو نشو کداغه نشو د خپل غلطۍ د چا دینه خپل غلطۍ د خپل ځان ته مردانه کړی د خپل لارې کوسي مرته خولې دي ارث مرته خولې دي نو اوس دا غزمون د خپل خور په شکل د زرین ننګال صاحب شعر او چې مخبران دا مخبران خپل مخبران د سې دي چې خپل لارې زمو کمزوري ارث وته کوي خدا ما مې پوره کیږي نه پښتون نشن کې مټي جوړه شوی و مشرم باغیو د موټور باغیو نو شاه صاحب وویل چې دا رکشې بند شو دی هغه کچیا باندې ختم شو شاه صاحب روز لس کال شو ته د کیسیا رکشې ولس کال زما طرف د ټیم شنو لس کال نه د 2007 پښتون نشن کې مټي جوړ د 2001 کې 14 سال کې هغه کیسیا رکشې بغیر کاغذونه چلی څوک تاسو نه دی زه به درونو ګورم سي که څوک د پوسټ کې څنګه زګه اخلاصون څنګه تاسو اخلاصوي اکی سیاره نه دا کچیا باندې د څوک سوي نشي موږ سټریټ پاور په کراچي کې په کراچي کې زموږ ډېر غټ قوت دی ابل متحده راغلی دا غدا په قاعده د مستقل کانفرنس کړل په پریس کانفرنس خپل لاسوم هغه په کراچي کې پهل کوم اردو سپیکینګ منوش په کراچي کې دا غټ خار دی دویم پوزیشن چې د بیا ستاسو دی د پښتونو د غټ خار د پښتونو کراچي دا هغه مون تقسیم چانه تسلیمولو چاوج کراچي زمونږ ده نو د سیندي خو د څه کار نشته کار زمونږ د کومه لګ راویو شو دا د وارد صدر جنرل سیکریټری ګوره د عوامی نیشنل پارټي سره هیڅ اختلافات نشته ما په خپل کتل زب سلطان آباد یو کورم بل کور سره نشته خو زه تلم ته پوس مې کړ د زو الیکشن د پتیر شي الیکشن کې زب خپل ودرېدلم ما د پیپلز پارټي ما ته وج لیبر کونسلر بدر کوم اخر کې نه اقلیتو کې شایو جوړیږي لیبر جوړي کڅ شي جوړ دغه بدر تلوي تا کوم زیاده خړې وي چې سر دلته کېناستې وخت مونږ راکونو تاسو ټول ډېره مننه دوه خبرې ضرور کول غواړم چې څنګه مونږ ته ډاکټر صاحب یو تربیتی خبره وکړه او ورسره زموږ نور الله چکزی صاحب مونږ ته تربیتی خبره وکړه هغه تربیت مطابق نور خبرې ما وا نورې دي سیوا د تنقید به تنقید نه زه مشران ته دا سوال کوم چې کومه ایجنډا تاسو کړئ برای مهرباني په هغه ایجنډا چلیږي ایجنډې نه خلاف چې چلیږي نو دا ډیسپلین مونږ په خپل چې خراب کو زموږ کشران به څنګه نه خرابوي مشر لا پکاري چې کومه ایجنډا وي په هغه ایجنډا چلیږي ډېر مننه ډېر شکریا السلام د قاتلانو د گرفتاری او د قانون نه موږ دا سوال له دا منت ته چې به داغو قاتلان دي گرفتار کړي شي او کپره کردار تک دی هغه رسول شي داغه نه علاوه د کم چې د شیرشاه سانحه شوی دا کوم باغې کې چې کوم 14 شهیدان دي دا غو سره اظهار همدردی د عوامی نیشنل پارټي او برپور دا غو سره په دې غم او درد کې موږ برابر شریک یو بس زموږ د دین وروسته مرګرو زموږ میټینګ برخاست ده او سوال کوم مطالبه کوم نو د ټول مرګري غوښتنه کوم دا قرارداد چې دا ټول مرګرو تاسو ته منظور ده ریاست داخله دا ورسره دوام وکړه
الدواء کے جمع فاقد ابن اتحاد يلا معمول يلا ده باچا خان عمر مالك عمر کو توفیق رکھتی ہے اللہ پاک اللہ